نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل خصوصي ارشاد سره د امت زنانو ته سوی لک په غورې واورې او خپلو تورسرو ته خامخا ورسوی. حدیث مبارک کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زنانو ټولګې مخاطب کو ورته وی یا معاشر النساء اے د زنانو جماعت اے د زنانو ټولګیا تصدقنا تاسو صدقی کوي و اکثرنا الاستغفار او استغفار ډیر وایي یعنی د الله نه بخنه ډیره غواړي ولی فإني رأيتكن اکثر اهل النار ځکه ما تاسو ولیدلی چې په جهنم کې ستاسو تعداد سو داسې واو. الله اکبر قابل غور خبره ده. وجه څه ده چې په جهنم کې د زنانو تعداد سیوا دی؟ وجه په نورو احادیثو کې ښودلې ده د امت تورسرو له په دې باندې سوچ پکار دی، په دې غور پکار دی چې څه وجه ده چې په جهنم کې به د سړو په نسبت اکثریت د زنانه وي، تعداد به د زنانو د سړو نسی په جهنم کې دا سیوی او دغه وجه نبی علیہ السلام مبارک په نورو احادیثو کې اوښودلې خو چې د امت تورسرې دا خبرې زړه او دماغو ته واچي په دې عملو کې او هغه وجه په خپل ژوند باندې د خپلې زندګۍ نه وباسي چې د جنت د تلو قابلې جوړې شي او د جهنم د تلو نه څه شي جي بچ شي. نو دا زمونږ او ستاسو ذمواري جوړیږي چې د امت زنانو ته ورسو. بل حدیث مبارک کی راځي چې نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې ما په جنت کې د فقراو تعداد زیات وکړو چې په دنیا کې کم فقرا او مسکینان دي په جنت کې د دوی تعداد څه دی جی دا سیوا دی، او په جهنم کې مې د زنانو اکثریت وکړه چې د زنانو اکثریت دا سیوا وي. نو صحابه ته تپوس کوي یا بل روایت کې راځي او زنانه ته تپوس کوي د الله پیغمبر دا ولې د دې څه وجه ده؟ نو نبی علیہ السلام مبارک فرمایل دا د دوی د کفر د وجه نه. نو صحابه تپوس کوي چې د الله کفر کوي د الله ناشکری کوي؟ نبی علیہ السلام او فرمایل نه یکفرن العشیره د خاون ناشکری کوي د احسان ناشکری کوي، ټول عمر ور سره خاون نیکی کوي احسان ور سره کوي، که یو ورځ داسې خبره راشي چې د دې د مزاج خلاف یا دې ته یو څیز ونه رسی نو دا خاون ته سوی. الله اکبر. نبی علیہ السلام مبارک 1400 کاله مخکې سم مبارک ارشاد فرمایلې داغه مبارک د خلی مبارک نه قربان شم د کانی کر خبرانه شي خو داغه مبارک په ارشاد کې رد بدل ناراضي. هغه فرمایل چې ټول عمر ور سره نیکی کوي خو چې یو ورځ چرته د خاون نه کمې کو ته راشي نو دا خزه ورته سوی ما رأیت منک خیرا قد تانا ما چرته خورزه ونه لیدل. او دا نن سبا اکثریت زنانه د خاوندانو په حق کې دا خبره کوي ټول عمر خاون په سر خاورې باد کی د پردو خلکو کنزل او وینا ویسی په پردو وطنونو کې زندګۍ سرچ شي ګیری سپین شي سرونه سپین شي او درانه پیټي د بچو او د خزې د حیا او د عزت او د لوپټې د پاره اوچت کی خو چې یو ورځ چرته د خزې خواهش پوره نشي ورته وي تا نه ما په ټول عمر کې خاورز ونه لیدله. نو دا وجه ده چې د زنانو تعداد په جهنم کې څه دی جی دا سیوا دی. بل حدیث مبارک کی راځي چې دوی کنزل ډیر کوي ګالم ګلوچ ډیر کوي بد رد او بد وینا ډیر زیاته کوي، او بل حدیث کی راځي ګیلی شکوي ډیر کوي فریادونه ډیر کوي او د خاون نافرمانی ډیر کوي. عمده وجه چې دوی اکثریت څه دی دا په جهنم کې سیوا دی. الہ العالمین دی ټول امت مسلمه ته که زمونږ تورسری دی او که مونږ یو د جهنم نه همیشه د پاره نجات راکي او الله دې مونږ جنت ته تلو والا په خپل فضل سره جوړ کی او الله دې دا خبرې زمونږ د امت د تورسرو او د نارینو په عمل کې راولي. وصلی الله علی النبی الامین.